اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ دې اوسکۍ غر ته اوس روډ چې دی دا راوختو او ډېر مزیدار خوشګوار ماحول دی، ځکه چې نن نه پکې پلاستیکونه شته، هېڅ هم نشته. نو زه بیا دا وایم دې خلکو ته زما دا ریکویسټ دی چې کله تاسو راوخېږئ تاسو یا فروټ ځان سره راولئ یا بسکټ راولئ یا وریجې راولئ چاول راولئ هر شي راولئ. دلته کې تاسو کم پلاستیک یا څه شی د هغې نه سامان تاسو استعمال کوئ او پلاستیک واپس دلته کې واچوئ، دا یو غټ نقصان دی. د دې نقصان څه دی چې دلته کې د دې نښترو نه کم په شکال کې کم تخم لیږي، هغه تخم چې دی د دې پلاستیک نه کله لاندې شي یا دې د پاسه شي نو دا راخیږي نه، نو دا نه راخیږي، دا بیا زموږ یو غټ نقصان دی. نو ډېر لکه که دا چېرته یو کال 2 کاله 3 کاله یا 15 کاله دا پلاستیکونه دلته کې شو نو دې به داسې شي لکه څنګه چې به بازارونه کې به بټخېره کې دا ډېرانونه یو چکدره کې او دا لکه بازارونه شي. نو دې نه به موږ هغه بازار نه جوړو، دا موږ به د ماحول دپاره به موږ چې دی دا کله چې دا موږ استعمال کړو نو د هغې چې دی دا کله موږ استعمال کړو دا هر څه به موږ داسې راغونډ کړو او واپس په یو تیلۍ کې به واچوو، دا به ځان سره ښکته کوز کړو، کور کې به یا وسېځئ یا به یو دغه کوي نو دا به هلته کې پټ کوي. نو که چېرې دا دې غر چې دی صفایي چې دا د زموږ باندې فرض دی، اوسېدی چې دی په دې کې دا زموږ حق دی، خو د دې صفایي چې دا زموږ باندې فرض ده. نو تاسو ټولو نوجوانانو ته دا خواست دی چې اوسکوالو ته خاص کر اوسکوالو ته یا بارهي څوک راځي نو کم چې دا ستاسو ځان سره پلاستیک راوړئ، اول خو یې راوړئ هم داسې په دې ټوکرۍ کې یا په کپړې په یو دغه کې راوړئ چې هغه کپړه چې دی تاسو ځان سره واپس وړی شئ. او اکثر دا چې دی دا ډېر غټ چې دی دا یو نقصان دی او د دې نقصان د بچاوهلو لپاره چې دی نو موږ چې دی دا پلاستیک چې دی دا واپس د ځان سره کوزوئ او دا نه د نښترو د لاندې دا اوس دا پلاستیکونه پراته وو، د چای جوس موس یا پیپسي څکلی دی او دا شیدونه چې دی پراته دي نو دا یو غټ نقصان دی. که دې له موږ چې ته یو راچوت نه کړو 2 راچوت نه کړه 15 راچوت نه کړه نو یو کال 2 کاله پس به دا یو ډېراني او بس بیا به ماحول چې دی ډېر خراب دی. د ماحول صفایي دپاره تاسو دا کار وکړئ چې هر سړی به چې کم از کم پلاستیک تاسو وینئ د پلاستیک ځان سره چوتوئ نو انشاءالله دا به د امریکې او د انګلینډ غوندې کې یو ماحولي صفا او دا په موږ باندې په ټولو باندې فرض دي، ځکه چې انګریزان چې دي هغه یو پلاستیک چې دی هغه نه پرېږدي او داسې نور هم خلک هم نه پرېږدي. دا موږ هم دا پکار دي مسلمانانو له چې زموږ په اسلام کې چې دی نو صفایي چې دا زموږ په اسلام کې چې دی صفایي نصف ایمان دی. هغوی دا زموږ مسلمانانو ته دا پته ده چې موږ ته زموږ په دین کې موږ ته دی چې د صفایي نصف ایمان دی، نو موږ ته دا پکار دي دا پلاستیکونه او دلته کې څه ګند من چې دی دا موږ په دې غر کې دا موږ صفا وساتو او دا ماحول چې دی برقرار وساتو. والسلام.